دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی درې قسم خلق هغه دي چې هغوی د وجې نه الله رب ذوالجلال پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. یعنی یو علاقه د دې مستحق ګرځېدلې وي چې الله ورباندې عذاب راولیږي، خو د دغه درې قسمه خلکو د وجې نه رب ذوالجلال عذاب نه رالیږي. اول نمبر هغه مجاهد فی سبیل الله چې د الله په لاره کې جهاد کوي، د دشمن سره برسرې پیکار وي، په میدان کارزار په ګرم جنگ کې د په خوله او ژبه باندې د الله اکبر نعره راځي. رب ذوالجلال ته دغه نعره دومره خوښه ده چې د دغه مجاهد د وجې نه الله پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. دویم هغه حاجي چې حج یا عمرې ته تللی دی، د 2 څادرونه د احرام په صورت کې په خپل بدن راچولی دي، خپې بله خپې سرتور سر خپل رب طرف ته ور روان دی، د لبیک لبیک نارې لګوي. رب ذوالجلال ته دغه نارې دومره خوښې دي، دغه کیفیت دومره خوښ دی چې رب ذوالجلال د دغه حاجي د وجې نه پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. دریم نمبر هغه ستا بچی چې جومات ته راځي، مدرسې ته راځي، دلته قال الله قال الرسول هغه نغمې د هغه په ژبه باندې دي، دلته قاري صاحب ورته وایي بچي وایه بسم الله الرحمن الرحیم، په دغه وړوکي ژبه باندې، په دغه معصومه ژبه باندې د رب ذوالجلال نامه اخلي. رب ته دغه دومره خوښې دي، دومره پسند او محبوب دي چې د دغه بچي د وجې نه الله پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان